پاکستان دغه کردار په کوم نظر باندې ګوري جی؟ ما په خیال پاکستان یو ډېر اهم کردار ادا کړی دی او ایران خو زمونږ همسایه ملک هم دی او اسم زمونږ برادر تعلق دی ټول اسلام اسلامي ملکونه چې دي زمونږ ټول سره ډېر ښه یو تعلق او عزت دی ټولو سره. نو په دغه لحاظ سره چې پاکستان پکې یو کردار ادا کړي او لګیا دی او دا نن چې کوم کانفرنس دی د څلورو وزیر خارجه دا یو ډېر اهم دی او موږ دا امید لرو چې دې سره به حالات ښه شي او موږ هم غواړو چې دا جنګ دې بند شي ځکه چې صرف دې خطې ته نه ټول دنیا دې نه متاثر شوې ده. خاص کر د تیلو دا مسله یو ډېر اهم هغه ده او ټول زور یې غریبانو ته راځي. نو په دې لحاظ سره موږ نه غواړو چې په دې خطې کې دې داسې حالات پیدا شي او دا اسرائیل او امریکې چې کوم سلسله شروع کړې ده دا د ما په خیال د دې ټول اسلامي ملکونو لپاره د فکر دی. دا د افغانستان هم چې دی نو د مذاکراتو خبرې کوي، بل طرف ته چې دی نو زموږ ډي جي ایس پي آر کولو خبره دا کړې ده چې دهشتګردي به ختمېږي، د پاکستان خلاف په دغه سرزمین نه استعمالېږي، هله به مذاکرات ورته کېږي. څه موقف لرئ په دې اړه باندې؟ کې شک نشته چې دا سامه دهشتګردي چې کېږي نو زیاتر د هماغه ځای نه د افغانستان نه کراس بارډر موومنټ کېږي. نو زمونږ صرف همدغه یو مطالبه ده چې دا دې بند کړی شي او افغانستان خو زمونږ برادر ملک دی، د هغه د عوامو سره زمونږ یو خپله رشته ده او موږ غواړو چې دا د رشته د همدغه شانتې قایم او دایم وي. خو دا یو مسله پکې ده او اوس د هغوی وزیر خارجه چې کوم بیان ورکړم دا یو حوصله افزا بیان دی. زما په خیال چین اوس بیجینګ کې څه مذاکرات دواړه ملکونو هلته کول غواړي نو په مذاکرات باندې وشو او موږ ته دا همره تسلي ملو شوه چې یاره دا به دغه ځای نه به دا مسله نه کېږي، دا حالات په دغسې نه هغه کېږي. نو بلکل زمونږ په دې کې پاکستان هم په هغه کې خپل یو احساس چې یو خامخا به غواړو چې حالات هم ښه شي، تجارت هم شروع شي، آمد و رفت هم دې شروع شي. افغان مهاجر دا یو دوه ورځې بارډر کولو شو لږ ډېر لاړل، څه په لارو کې دي همدغه شانتې پراته دي، پکې بوډاګان دي، مشران دي، زنانه دي، پکې وفات هم شو، بچي پکې پیدا شو دغلته په بیابان کې. نو دا لږ انساني هغه لږ هغه دی یو لمحه ده چې په دې کې پکار دا دی چې اوس زر تر زره هغوی اوس ټول تیار دي. د افغان کونسل جنرال هم راغلو، هغه هم وویل چې موږ ټول غواړو چې واپس ته لاړ شي او دې ته رضا یو خو چې طریقې سره اوس دا سلسله روانه شي. دا هم راته ووایي چې دغه پاکستان موږ وګورو د وخت کې یو طرف ته په بحرانونو کې د جنګ حالات دي، بل طرف ته زمونږ وزیر اعلی صاحب چې دی نو هغه ډېر بچکانه هغه ورکوي، په زمونږ په فوج پسې هم لګي، چې کوم سلامتي ادارې دي هغې پسې هم لګي. خو موږ د صوبې حالات وګورو نو کله په مردان کې دغه ترهګر راښکاره کېږي، کله د هغه په ابایي حلقه کې دغه ترهګر راښکاره کېږي. نو د دوی دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ هغوی د اصل پالیسیو نه د خلکو توجه هغه کوي بل طرف ته کوي. دا چې شروع کړی دی چې اوس موږ رجسټریشن کوي او عمران رهایی دپاره 10% کسان به هغه کوو. اصل مسله دهشتګردۍ ده، اصل مسله زمونږ د معیشت ده، اصل مسله د روزګار ده، اصل مسله د دې صوبې ده چې کوم مشکلات دي د هغې ده، اصل مسله ده چې زمونږ کوم بقایاجات دي مرکز ته د هغې دپاره هلې ځلې کول دي، دا مسلې دي. په دې باندې هغه توجه نه ورکوي او دغه سلسله شروع ده ځکه چې هغه خپله کارکردګي خو هېڅ نشته. نو دې دپاره هغه توجه یو طرف ته کله بل طرف ته. اوس کله وایي چې کابینه کې اضافه کوو، یا کومه کابینه ده د دوی کومې کارکردګي ده چې ته اوس ته پکې نور اضافه کوې. نو حالات رست ورځ خرابېږي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې 14 کاله وشو دا یو حکومت دی،
دا یو طریقې کار دی، نه دلته ترقي کېږي، نه دلته روزګار مواقع هغه کېږي، نه دلته دا امن راځي او دوی همدغه شانتې خپل په سوشل میډیا باندې او په دې باندې هغه لګیا دي. نو دا بدقسمتي ده او زما په خیال عوامو ته مو خاص کر نوجوانانو په کار دا دی چې اوس په دې باندې پوه شي چې دا دوی څه کوي دا د دې صوبې د دې خاورې دپاره دا مفید نه دي. ډېره مهرباني. بس